په چمن کې د تیرې 15 ورځو راهیسې د هیزې وبا لګېدلې ده، چیرې چې د دې د امله د 900 څخه زیات چې کوم مریضان دي هغه هسپتال ته راوړل شوي دي او د هغوی علاج معالجه شروع شوې ده. آیا دا کالرا وبا خو به نه او که خالي ایزه ده؟ زما سره پر دې خبرو دپاره ام اس ډي ایچ کیو هسپتال ډاکټر ناصر خان موجود دی. داسې ده چې د 15 تاریخ څخه کوم موږ ته کیسونه را روان دي د واټي ډاریا، د ګیسټرو، د عملو او د قایغه، تقریبا تر دا اوسه پورې له 900 تر 1000 پورې موږ ته مریضان راغلي دي. دا خالي موږ دغه 2 هسپتالونو ته راغلي دي، په بار کې چې کوم پرایویټ هسپتالونه دي دغه ته تر دې زیات تللي دي، ولې چې هغه څلور 15 شپږ هسپتاله نور دي. نو موږ ته چې کوم مریضان راغلي دي الله فضل سره موږ ګرده دغه کړي دي، ټریټ کړي دي، تللي دي. تر اوسه پورې زموږ په دا 2 هسپتالو کې، په زاړه هسپتال او په نوي هسپتال کې داسې ایکسپایري نه ده سوې د الله فضل سره، ګرده ریکور سوي دي. زموږ سټاف مکمل الرټ دی، زموږ ډاکټران الرټ دي، موږ خلکو ته ایجوکیشن ورکړی دی چې باید صفایي به کوئ، صفا اوبه به څښئ، ګرمې اوبه، پخې اوبه به څښئ او صفا شیان به خورئ، که فروټ خورئ هم صفا کوئ به یې خورئ. سر ستاسو به د ادویات کمي نه وي؟ د ادویات کمي شته، موږ سره ادویات کمي شته. تر اوسه پورې موږ ته داسې ډېر چې کوم موږ ته ضرورت ده، دا وخت موږ سره ریګولر چې کوم بجټ پروت ده موږ لګیا یو هغه هم استعمالوو. موږ د مریض څخه یو شی نه راګرځوو، حتی چې زموږ هر څومره بجټ یا موږ ګرده ګاروو، لیکن دا ده چې موږ ته په روان وخت کې زموږ ته د بجټ کمي جوړېږي. په فلحال موږ ته ډي جي صاحب یو ورځ یو څه میډیسن را لږلي وو، اوس بیا د 1 کروڑ وعده یې کړې ده چې 1 کروڑ به نور درته را لږو. پي ار سی اس والا نن یو 2 امبولانس دغه را لږلي وو، خو دا کافي نه دي. چې کومه وبا ده هغه انتهایي خطرناکه ده، بیخي زیات اعداد باندې خلک را روان دي. له 15 تاریخ یې راونیسه تر دا اوسه پورې موږ ته نن هم سلسباله ګیسټرو مریضان موږ ته راغلي دي او موږ سمپلان لږلي دي، 4 سمپلان ما بل ورځ لږلي دي چې دلته پازیټیو شوي. اسلام آباد څخه موږ ګورو که چیرې د اسلام آباد څخه پازیټیو رالو بیا به موږ د پوره هایزې یا د کالرا دغه کوو، ډکلیریشن کوو. ډېره مننه. دا ام اس ډاکټر عبدالرشید ناصر، ډاکټر عبدالباقي صاحب ما سره موجود دی. ډاکټر صاحب مین وجه څه شته چې دا رقم کیسو سره؟ معلومه خبره ده چې یو خو د ګرمۍ شدت دی، دویمه خبره دا ده چې د په خلکو کې اویرنس چې دی هغه ډېر کم دی او د کوم میوې استعمال چې کوي یا د کوم اوبو استعمال چې کوي د دې ناجوړۍ بنیادي وجه دغه شان ګرځېدلی سي. اوس الحمدلله زموږ د هیلث چې کوم سټاف دی یا زموږ مینجمنټ چې کوم افسران دي او د دې څخه علاوه چې دا کوم پرایویټ ارګنایزیشن دي د دې موږ کور ودانۍ وایو چې په دې کې زموږ سره پوره تعاون کړی دی. پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن چې څه سټاف دی یا چې کوم ډاکټران دي موږ وجه ته خراج تحسین پیښ شو چې څوک په د 800 مریضانو کې یو مریض نه موږ کوټ ته ریفر کړی دی، نه یو مریض موږ څه خدای مکه ایکسپایر شوی دی. پیرامیډیک سټاف خپل ډیوټي نه ډاکټران حاضر دي، کمی چې شته مثلا بیا هم د روزانه پر بنیاد کیسونه را روان دي، سدایس کیسونه خو نسته چې کوټ تاسو ویلي د ډاکټرانو د پیرامیډیکل خو زموږ سره شارټیج وولو، لیکن چونکې هغه ټوټل ډیوټیانې منسوخه شوې، ام اس صاحب او ډي ایچ او صاحب منسوخه کړي، ګرد د دې پر ډیوټي موجوده کولو 24/7 موجوده دي. میډیسن له شارټیج شته، کوم چې زموږ ریګولر بجټ دی هغه موږ استعمالوو. نو ډي جي صاحب کول کړی دی، وعده یې کړې ده ان شاء الله چې میډیسن به موږ لره راسي د 1 کروڑ روپو ده، چې هغه راسي بیا موږ ته یې وایي شون نسته. مریضان په ډېر زیات تعداد را روان دي، لکه ام اس صاحب چې ته وویل نن هم در 100 پورې مریضان را ورسېدل او په دې کې پیرامیډیکل او ډاکټرانو ډېر همت کړی دی. 24 غنټې ډیوټیانې موږ لګولې دي، د لیم په هسپتال کې ځایونه ورکړي دي په ایمرجنسي بیسیس باندې چې ته شپې د لیه کوئ، شپه ورځ به ډیوټي کوئ. ډېره مننه. کوم وخت دا وبا ولګېدل سپیکر بلوچستان اسمبلی کیپټن ریټایر عبدالخالق خان اچکزی چې د دې الکې ام پی هم دی هغه دلته ډیپټي کمشنر ته فون پر هدایت وکړ چې هغه بل برسېره ډي ایچ او او ام اس ته نصر د ډاکټرانو چې کوم چټیانې ویلي هغه منسوخه کړي، بلکې پیرامیډیکل سټاف هم حاضر کړي. ټیسټونه کړي د اسلام آباد ته هغه د راتګ بعد به دا معلومېږي چې دا دلته وبا چې کومه ده هغه د کالرا ده که د ایزې ده، خو بیا هم په چمن کې د روزانه پر بنیاد د 200 په مابینځ کې چې مریضان دي هغه هسپتالو ته راوړل کېږي.